تا به په خوږ اواز سره ویلو، تا به زده کولو، تا ما دپاره د استاد سپکه استاد وانه وړې ده، سختي دې وړې ده، تا به په ښې طریقې سره زده کړی یم، تا ما حرف حرف تلاوت کړی ده، ما سره د مینه لرلې ده، په ما د عمل کړی ده. نو تا هغه قرآن چې تا دنیا سے ما سره مینه کړی ده، نن زه تا سره مینه کوم، تا به ځان سره جنت ته بوځو. عزتمند مسلمانانو ورونو، الله کریم دې موږ ته قرآن سره مینه نصیب کړي. نن موږ نه قرآن پاته ده، نن موږ قرآن ختم دی په کسان غواړو خو مندوي نه، ولې چا ویلا نه ده، چا زده کړی نه ده. نن لسو کسانو مخ چوک یاسین نسی ویلای، وای د شرمیږو د ډارېږو ماشه به غلط سی. حالانکه الله مسلمان پیدا کړي، الله اسلام نقشلای دین عطا کړی در، الله قرآن اور لړلای تاو ماته ده، تاو ما به قرآن زده کوو. خو نن افسوس خبره ده موږ قرآن نه زده کوو، موږ خپلو بچیانو باندې قرآن نه زده کوو، خپلو بچیانو د قرآن تعلیم موږ نه ورکوو. څومره اهمیت موږ نو تعلیمانو ته ورده، دومره اهمیت نه قرآن ته نه ده ور. او دا حقیقت ته، دا شکایت نه ده، حقیقت ته ده. څوک معاشره باندې نظر واچي، هر څوک خپل جان ته وګوري چې آیا ما له قرآن سره څومره مینه ده، آیا ما قرآن څومره ویلی ده، ما قرآن څومره زده ده، زه قرآن په کوم انداز باندې ویلی سم، ما د قرآن څومره راځي. هر څوک خپل جان ته وګوري. نن موږ انګلیش زده ده، اردو مزده ده، فارسی مزده ده، نور زبانونه مزده دي، کاروبار مزده ده، لین دین مزده ده، هر نمونه طریقه موږ زده ده. خو که نه مزده زده بیا مو قرآن مزده زده، که نه راځي بیا قرآن نه راځي، که نه پاته ده بیا قرآن نه پاته ده. نه مو خپله زده کړی ده، نه مو بچیانو ته ورښولی ده، نه خپله قرآن ته ورنږدې کېږو.